اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یوه مسله جنوبات غسل حوالې سره د یو سړی د مخوم جنوب شو و بیا ونه په ویر شو جنوبات غسل یوه دوې درې روژې ورڅه وساتلې داسې یوه دوې درې روژې ورڅه وساتلې دغو روژو قضا کول ورباندې واجبه ده. یعنې په ویر شولی ونه په ویر حالات کې دي دوې درې څلور روژې وساتلې لذا دا به دوباره چې کي دا روژې به بیا ساتي. دین علاوه ښځو دپاره دا حکم نشته که یوه ښځه د هغه نه مینسس والا غسل دی حیض والا غسل دی هغه ونه په ویر شو یا نفاس والا غسل نه په ویر شو څو روژې ورڅه وساتلې هغوی باندې قضا واجبه نه دی. بله مسله څه دي کې ډېره مهمه دی هغه دغه دی چې انسان جنوب شولو شپې ټایم 3 بجې 4 بجې څه ټایم جنوبات حالات کې دا روژې ته نشي دخیلی پکار دی دا شی وکړي غسل وکړي که چیرې غسل ټایم نشته دی تیمم وکړي. اما یو کس دی هغه مړي باندې لاس کېښللو کله مړي باندې د لاس کېښللو الریډي هغه باندې څه شو غسل واجب شولو نو دغه غسل که تو نوي کړی هم ته روژې ته دخیلیدی شي معنی یې نشته دی. مثلا یو سړی دی شپې ټایم مړي باندې لاس کېښللو اوس غسل یې نه وکړلو پړسمه یې وکړلو اذان وشولو که دې غسل نه وکړو هم بیا یې صحیح دی څه پروا نه کوي معنی یې نشته دی هغه ته دخیلیدی شي دا یعنی روژې ته دا اوسه دخیلیدی شي. دا یوه مسله. بله مسله څه دا صرف و صرف د هغوی سیستاني مقلدینو دپاره دی څه هغه روژې حالات کې ډانډ دی نهر دی هغه کې غوټه ویا شي که سارې مکملو کې پټ شي هم هغوی سیستاني په نږدې روژه یې باطله نه دی البته صرف دا شدید مکروه دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.